بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو 13 ورځ د وزیر اعظم عمران خان صاحب انټرویو او بیا په دغه انټرویو کې څه خبرو اترو د ملک په سیاست کې یو ځل بیا ارتعاش را پیدا کړی دی. وزیر اعظم صاحب وایي چې مډ ټرم الیکشن ممکن دی کېدی شي او هغه دا هم وایي چې دا به د کپتان حکمت عملي وي. یعنی وزیر اعظم صاحب په خپل هغه بیان باندې اوس هم ولاړ دی چې هغه وایي چې یو ټرن اغستل دا د لوی لیډر کار دی او دا د غټ لیډر د هغې علامت دی چې هغه یو ټرن واخلي او د خپلو خبرونه رستو شي یا واپس شي. د دې سره سره وزیر اعظم صاحب دا هم ویلي دي چې د چیف جسټس آف پاکستان چې کوم ریمارکس د هغه د ملګرو بیا په خصوصي توګه د زلفي بخاري او د عثمان بزدار په حق ورکړي دي، په دې خفقان هم ښکاره کړی دی. بهرحال دغه خبرې خو په هغې خبرې هم کېدی شي، خو د وزیر اعظم صاحب یو بیان هغه د ملک په معیشت باندې هم اثر غورځولی دی او که تاسو وګورئ نو 13 ورځ سټاک ایکسچینج کې هم تقریبا 2 کروڑ روپۍ دا نقصان شوی دی د سرمایه کارو او سټاک ایکسچینج غورځېدلی هم دی. د وزیر اعظم د لیول د صدر د لیول دغه خلکو بیانونه دا که یو طرف ته د ملک په سیاست باندې اثر غورځوي نه بل طرف ته د ملک په معیشت باندې هم اثر غورځوي. د دې سره سره دا خبره کول چې د ډالر قیمت غورځېدل من خبر نه وو او د ټي وي نه خبر شوم، بل طرف ته وزیر خزانه صاحب وایي چې نه زه او وزیر اعظم صاحب خبر وو. وزیر خزانه صاحب خبر دی، هغه وایي چې وزیر اعظم صاحب هم خبر دی، وزیر اعظم صاحب وایي چې زه نیم خبر. دا سټیټ بینک په خپله باندې او یقینا چې د ډالر د غورځېدو او د هغې د اوچتېدو د روپۍ د استحکام د روپۍ د قیمت کمولو دا فیصلې دا د سټیټ بینک په لاس کې دي، خو حکومت ولې نه دی خبر، د حکومت نه تپوس ولې نه دی شوی. آیا داسې خو به نه وي چې په دغه طریقه باندې د حکومت د ناکامه کولو کوششونه روان دي؟ دغه ټول صورتحال دا به نن په پښتنه کې ډسکس کوو او موږ سره په سټوډیو کې ناست دی د پاکستان تحریک انصاف رهنما د قومي اسمبلی ممبر د پېښور نه ناصر خان موسازی صاحب. ناصر خان هرکلی ویم تاسو ته. د دې سره سره د مسلم لیگ نون زنانه رهنما پخوانی د قومي اسمبلی ممبره مسرت احمد زیب صاحبه د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریکیږي. همدغه شان د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سیکرټري جنرل میاں افتخار حسین صاحب هم په ټلیفون موږ سره شریکیږي او د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما د قبایلي علاقې سره تعلق لرونکي پخوانی د قومي اسمبلی ممبر اخندزاده چټان صاحب هم لږې شیبې دپاره موږ سره په پروګرام کې د ټلیفون د لارې ګډون لري. خو ټولو ناول ناصر خان موږ سره ناست دی. ناصر خان، د وزیر اعظم صاحب بیان په میډیا به هم تاسو کتلي، خلک پې تبصرې کوي، په اخبارونو کې، په الکترانیک میډیا دواړو کې، په پرنټ او الکترانیک میډیا دواړو کې پې خلک تبصرې کوي، عام ولس پې هم تبصرې کوي. خو دا راته ووایه چې د پارټۍ دننه د قومي اسمبلی ممبران د پارټۍ رهنمایان هغوی دې بیان ته په کوم نظر ګوري؟ کاشف صاحب بیسیکلی دې نه مخکې چې کوم حکمرانان به وو یا وزیر اعظم به وو نو هغې به یو قسم لا یو ګیپ ساتلو د قوم او د خپل ترمنځه او همیشه دپاره به هغې یو بل مخلوق ځان بیا ګڼلو به، یعنې بالکل چینج به شو چې کله به حکمران شو اقتدار ته ورغله نو هغې به د نورو خلکو نه به ځان الګ تلګ ګڼلو. عمران خان هغه سټایل کوي چونکې هغه صحیح نیت والا دی او هغه د پاکستان سره خیرخوا دی نو هغه خبرې چې کوم به په اپوزیشن کې یا روټین کې مونږ کوو هغه زما په خیال روټین کې به کوي. باقي تاسو د بعض خبرې وکړئ په انټرو کې چې یاره د میډ ټرم الیکشن نو بیسیکلی دا څه داسې نه وي چې یاره یو فیصله یا هغه اناونس کولو، خو چونکې په مختلفو کوېسچن کې چونکې صحافیانو سره دا و، یو خو وي چې دا فارمل چېرته میټینګ و یا دا و دا صحافیانو سره و او د مختلف صحافیانو ته مختلف کوېسچنې کولې نو ضروري خبره ده چې هغې کې مختلف کوېسچنې راغلي نو که انکیس یو خبره داسې وي چې هغه ریلیټډ نه وي خو که هغې ویل چې میډ ټرم ته حالات ډېر خراب شي او میډ ټرم ته ځي نو ضرور خبره هغه ویل چې کله حالات خراب شي. سوال هم دا دی چې آیا حالات دغې طرف ته روان دي چې خرابېږي چې د میډ ټرم الیکشن خبره کېږي؟ په کار خو دا وه چې وزیر اعظم صاحب ویلي و چې نه موږ مینډیټ راوړلی دی، موږ مستحکم یو، د میډ ټرم الیکشن هېڅ امکان نشته. خو داسې ښکاري چې حالات خرابۍ طرف نه خرابۍ طرف ته نه انشاءالله بهترۍ طرف ته روان دي. خو که ته ما ته ووایې چې یاره خدا نخواسته ملک کې ګډوډ وي، حالات وي، حالت جنګ وي، بیا
دغه راشي دهشتګردي راشي نو آیا تاسو به څه کوئ په ځای سره دهشتګردي نه جی زما لکه اسې ده نو ضرور خبره چې څنګه چې د یو ټرن هغه اصطلاح هغه په صحافیانو سره په خبرو کې شوی وه نو زما په خیال میډیا والا ته هم دا پکار دي چې هغه د خبرې په نوعیت مطابق وګوري هغه پوینټ اوچت کړي چې کوم څیز سره د موجوده حالاتو سره د هغې څه تعلق نه وي نو زما په خیال دا ناصر خان د وزیر اعظم صاحب د خولې نه راوتي یو خبره هغه اهمیت لري او بل تاسو دا وګورئ چې د وزیر اعظم صاحب خبره هغه په بین الاقوامي تعلقاتو باندې هم اثر لري په دننه د ملک په سیاسي حالاتو باندې هم اثر لري او بیا دغه صورتحال کې وي چې وزیر اعظم صاحب وایي چې مډ ټرم الیکشن کې دي چې بیا یو حل جوړ دي شي په دغه حالاتو کې موږ دا یقین یا دا توقع ساتلی شو چې د ملک ته به سرمایه کار راشي د بهر نه هغه بدلته سرمایه کاري وکړي که تاسو د تصویر یو رخ ګورئ خو بل طرف ته هغه دا وایي چې موږ ملک کې اسټیبلیټي راولو مل په خپلو خپو ودرول غواړو مل اقتصادي طور باندې موږ مضبوطول غواړو موږ همسایه ممالک سره تعلقات بهتر کول غواړو که هغه ایون هندوستان دی زما په خیال په فرست ټایم باندې هندوستان دی چې کوم کارترپور کوم راهداري هغه منصوبه شروع شوه نو هغه بل طرف ته خو بیا سرمایه‌کار او سرمایه‌دار به دغه هم ګوري که نه چې هغه خو د هندوستان سره هم خیرخواه دی د جنګ نه غواړي افغانستان سره هم خیرخواه دی هغه سره هم دی او د سعودیا او د ایران په درمیان د سالسیو د یمن دغه حل کې مسلې حل کولو والا دي نو زما په خیال کې یو طرف ته تاسو دا ورکوټې شاندې ماینر خبرو چې ته وایي نو دا خو نورې خبرې هم ډېرې غټې خبرې دي هغه موږ ولې نه هایلایټ کوو هغه ولې موږ پازیټیو تاثر خلکو ته نه ورکوو زما په خیال به دا یو دغه راله اکچولی اپوزیشن ورکوټو سیزونو پسې ګرځي خو زما په خیال ملک بهتره طرف ته روان دی عجیبه خبره خدا دا چې اپوزیشن وایي چې اسمبلی د وخت پوره کړي اپوزیشن وایي چې د مډ ټرم الیکشن خبره ولې کیږي او د حکومت د سفرونو د مډ ټرم کاشف صاحب ماته دا وایا موجوده ملک کې داسې څه کرایسس دي چې یاره موږ دا شی ووایو چې یاره بس دی د حکومت یو طرف ته کول پکار دي یا څه ټیکنوکریټ یا څه شی راوستل وکړي داسې څه حالات شته دي نو د دې سیس تعلق نه جوړېږي ډالر چې د تاریخ اوچترین ځای ته ورسېد تاسو نه ګڼئ چې ملک معاشي عدم استحکام سره ښکار دی ګوره یو منټ موږ یو طرف ته خو د پاکستان چې دا فلحال معاشي طور باندې موږ یو په ډیولپمنټل سټیج کې یو ټیک شو گروث سټیج کې یو بل طرف ته تاسو فرانس غونډې ملک چې یو سټیبل ملک دی او د هغې د اکانومي یا د هغې د سټریټجي او د هغې د حکومت یو کلونو خلک دغه مثالونه ورکوي تاسو وګورئ هلته کې په آیلو باندې ټیکس ولګېدو عوام را پاسېدو نو داسې زونه حکومتونو سره تګ راتګ دی دا د هغې د پالیسیز یو د فیوچر دپاره د ملک د فیوچر دپاره د عوامو د بهترۍ دپاره یو سوچ وي کیدای شي عوام په دې سیز باندې فلحال په دې سوچ کې وي چې یاره ټیک شو بجلی یا ګیس یا ایکس وائی زیډ ګران شو خو کیدای شي چې حکومت دا ګوري چې یاره موږ کوم آی ایم ایف سره یا دنیا سره دا کوم ټرم کنډیشن باندې ځو او د هغې زیات نقصانات وي بیا زموږ اقتصادي باندې برډن بوج وي یا زموږ عوامو ته زما په خیال عمران خان وګورئ تاسو هغه خپل 100 ډیر سپیچ کې هغه چونکې څو خبرې وکړي چونکې زموږ 70% آبادي دیهاتو سره ده او اګریکلچر باندې موږ ډیپینډ کوو نو زما په خیال چې کوم هغه د عوامي خبرې کولې او زموږ 70% د لایف امپروومنټ او گروث دپاره خبرې کولې نو خلکو ته څه ډرامه جوړ کړه اپوزیشن سوشل میډیا باندې ګورئ چې تاسو وګورئ دغه 70% که موږ چرې اپګریډ کو اپلیفټ کو چت کو زموږ لایف چینج کېدی شي او دا مثالونه موږ د پاره شته دي استرالیا کې زله خبره کول غواړم دغه 70% آبادی زه خبر کوم جی کچره دغه کې زری اصلاحات شي او بیا پاغه کې خلکو ته سره ارزانه شي یو طرف ته د سری قیمت خو هغه لګیا دي سیوا کې نه جی یو منټ تاسو وګورئ موږ استرالیا چې اکنامیکلی زما په خیال ټیک ټاک یو سترانګ دی او یو ښه بیس دی استرالیا کې چې د هغې مین په اګریکلچر کې دی نو هغه کې موږ چې څه ته ګډې وایو ګډې دي په یو تن په سر باندې 120 ګډې د هغې چې آبادي تقریبا 7 نه 8 کروڑ آبادي ده او په یو تن په سر باندې 120 ګډو پورې دي هغه ګډو نه هغې چې کوم وول علي هغه ټولې دنیا ته هم کوي ستا بلکې په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم بنو میلز دی هغه ته چې وول راځي نو د استرالیا نه راځي او اسنه راځي هغه ګډو نه کیږي دغسې هغې د هغې نه هغه غوښه ټول یورپ ته ورکوي او د هغې په سټرانګ اکانومي بل طرف ته تاسو راشئ هالینډ وګورئ هالینډ او سویزرلینډ چې یو غټ نومونه دي هغې په کم بیس باندې دي هغې ته زما په هغې تاسو وګورئ غواګانې دي په هالینډ او سویزرلینډ کې هغې نه پنیر ورکوي ډرای مل ورکوي یو منټ پنیر ویلفیر سټیټ دی دا الریډي مستحکم دي د هغې معیشت موږ دې ځکه اکانومي هغه مضبوطه ده موږ لا هغه ټایم ته
چې رسو موږ ته به ډېر وخت نه جی زه دا خبره کوم چې موږ د اګریکلچر کله خبره کوو او د غواو د میخې خبره کوو نو موږ مذاق والو خو یورپین په اوس سټیله پورې هغې لګیا دي خپل روزګار کې خپل معیشت پې سنبالي او تاسو وګورئ زموږ په خیال د ان پی په دور کې او د پیپل پارټي په دور کې چې کوم پریویس تیر شوي دي نو یو اس ایډ امریکا پاکستان ته یو پروجیکټ ورکړی و چې هغه همدغسې پروجیکټ و چې کوم په مختلفو دیهاتو کې هغې دپاره ګوبر ګیس چې به ورته ویلو هغه چې کوم د چرګو او د فارمونو والا و نو بیسیکلی یو دنیا هم دا ګوري چې پاکستان که ډیولپ کیږي او د هغې د لوور لیول چې کوم هغه زیرو هغه چې د غربت لګیر کې دي که د هغې لایف وچتو نو موږ په دغسې کېږو ته اوس په 400 په خبرو په مسیزو کې او په سوړزو کې به چاته خو نه شوی چې انډسټریز وکړه ضرور خبره چې هغې سره ریلیټډ تاسو وګورئ کیوبا کې د ټول نه زیات غنی دی او هغې کې هغې نه ایتنول کوي هغه ایتنول دنیا ته ایکسپورټ کوي موږ ولې په داسې ځایونو کې نه چې موږ سره خدای پاک یو غټ موږ سره زموږ قوم کې داسې لیر چې زموږ سره غټ ځمکې دي موږ په ایګریکلچر سره ریلیټډ یو ولې موږ غنی نه کوو چې هغې نه صرف شوګر ګوړ او یا چینی نه ولې د غني فصل ته زموږ چې کوم کیش کراپ دی هغې ته ولې انسنټیو زبردست عمران خان دا ویلې چې یار بجای چې موږ ډیم جوړ کو پس 100 ډیز سپیچ کې ویلې او هغې باندې موږ یو لانګ ټرم کو ولې نه 100 یا 2 بلین روپۍ موږ ورکو چې کوم زمیندارانو ته کوم لختي دي هغه لختي موږ پاخه کو نو زموږ واټر چې کوم هغه ضایع کېږي هغه هم کټ ډاون شي او زموږ زمیندارانو ته هم فایده شي نو هغه خو په دغه څیزونو کې لګیا خو خلکو ته مذاق واخیستو چې یار لختي کوسې لختي به پاخی به ګوره چې بیسیک څیزونه هغه چې کومې خبرې کوي که هغې باندې سړی یو میچور سړی سوچ وکړي نو حقیقت دی زموږ د خلکو لایف په ډیولپ کېدی شي تاسو دا نه ګڼئ چې وزیر اعظم صاحب په خپلو بیانونو کې غیر محتاط دی لکه وزیر اعظم صاحب وایي چې زه د ډالر د قیمت ورتېدو نه نیم خبر هغه ډېره لویه بېخبري نه ده نه بعض داسې دي چې زموږ بدقسمتۍ دا دی چې زموږ په پاکستان کې زموږ ادارې زه به دا وایم چې دومره میچور یا دغه نه دي که هلته کې هر یو اداره ده که هغه ستاسو پیمرا ده یا ستاسو کومې څومره چې ادارې دي هغې ډیسیژن چونکې انډیپینډنټ موږ وایو چې انډیپینډنټ دي او هغې سره خپل هغه اختیارات دي نو په کار دا چې سټیټ بینک ته د اختیار دی چې هغه د خپل هغه دغه مطابق د ډالر ریټس ایډجسټمنټ هغه سره اختیار دی خو هغه له پکار دا دی چې کوم متعلقه ګورنمنټ وي چې هغې ته ووایي چې یاره زه دا تپوس به ته څوک کوي حکومت له نه دي پکار د هغې تاریخ زیات شو د روپۍ قیمت وغورځېد د عمران خان مقصد هم دا و سره خبرې کوو ستاسو دا موقف هم اخلمه د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي سیکرټري جنرال میاں افتخار حسین صاحب موږ سره په لاین دی السلام علیکم میاں صاحب وعلیکم السلام میاں صاحب ډیره مننه کوو تاسو موږ ته وخت راکړ ناصر خان موسازی صاحب موږ سره ناست په سټوډیو کې او خبرې اترې کوو د وزیر اعظم صاحب په بیانونو باندې یو طرف ته د مډ ټرم الیکشن خبره کیږي آیا اپوزیشن دغه مطالبه کوي چې مډ ټرم الیکشن دی وشي دا څه ده چې مونږ خو د مډ ټرم الیکشن مطالبه ځکه نه کوو چې مونږ خو دا حکومت منو نه جی مونږ خو د انتخاب نه منو دا خو په پاکستان کې په لومړي ځل ټولې سیاسي پارټۍ بشمول مطلب مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي چې هغې دواړه را یوځای کړي نو دوی نه پرې ووټونه هم زیات دي او تعداد هم زیات دی جی نو ټولې سیاسي پارټو متفقه طور دا ډیسیژن دی چې مونږ دا سلیکټډ ګورنمنټ دی دا الیکټډ نه دی او په دې وجه باندې چې کوم دی نو مونږ خو د دې حکومت چې کوم دی دا هر څه چې دي نو دا آئیني نه دي په دې توګه باندې ځکه چې دا د فوج نگرانۍ د لاندې کوم الیکشن شو نو دا هغوی په خپله خوښه باندې راوستي خلک دي او ځکه چې کوم دی د خلکو توقعات ډېر زیات او یو توقع هم نه پوره کېږي مایوسي ځکه سیوا شوه چې دوی په خپله چې کوم دی نو هغه خبرې کړې وې چې نن دې خلک تپوس کړي ګینې حکومتونه کال پس او 2 کاله پس ته خلک تپوس کوي چې یاره دا ناکام شو که کامیاب شو د ده د لومبۍ ورځې نه دا پیمانه شروع شوه چې دا کامیاب دی او که ناکام دی او چې د 100 ورځو د رپورټ خبره کوله نو دا عجیبه خبره ده چې وایي مونږ 14 چې کوم دی منصوبې هغه کامیابې دي یو منصوبه خو دې وکړي دا کومه دی یادوي او په دې دومره قوم ته چې کوم دی نو داسې خبره کوي نو د دې په بنیاد باندې مونږ دا خبره کوو چې موجوده حکومت ټوټلي ناکام دی او د 100 ورځو پیمانه یې ښه وه دی وایي ورځې راله نورې راکوي نو دا نورې ورځې خو مونږ خو دا سل هم دله نه دي ورکړي سل خو د ځان له پخپله ورکړی نو چې پخپله ځان ته کوم ټارګېټ اخی او په هغې کې ناکام شو نو دې کې خو د بل چا څه قصور نشته دی لہذا په دې وجه چې دا کوم دی اوس دا خبره کوي ګرانیټ چې کوم طرز باندې شروع ده تاسو سوچ نشئ کولی مونږ خو صرف ډسکشن کوو بهر ته چې کوم خلک لاړ شي او سود سودا کوي هغوی ته پته لګي
جی مطلب سٹاک ایکسچینج بالکل چې کم دینو ناس ته جی مطلب ډالر په برخه کې بیا اپوزیشن غلې دی میا صاحب بیا اپوزیشن خاموش ته یعنی تاسو په خپل باندې وایي چې مهنګائی دومره زیاته شوه چې د خلکو د وس نه بهر شوه ډالر قیمت د خپل تاریخ د ټولو نه اوچت ځای ته ورسېده بیا اپوزیشن خاموش ته آیا اپوزیشن دا خلک د حکومت پر رحم کرم ورپرېښي دي دا څه نه ده جی دا خو ګوره دا حکومت خو د خدای فضل دی ځان له خپله کافي دی اپوزیشن ورته ضرورت نشته دی ځکه چې اپوزیشن د تر اوسه پورې دی خلاف حقیقت کې چې کوم منظم یو قدم نه دی اوچت کړی او د هغې نه باوجود د حکومت چې کوم دی نو سات په شا باندې روان دی د خپلې پالیسۍ د خپل ځان دپاره کافي دي خو په دې بنیاد باندې چې تاسو وایي چې اپوزیشن مطلب دی ولې نه راپاسي نو مونږ په دې بنیاد خلک ټول وایي چې وخت وله پکار دی وخت وله پکار دی اوس مونږ په دې خبره نه پوهېږو چې دا وخت سامره چې کوم دی نو دی به مطلب دی وایي چې ګینې مونږ ته پکار دی مونږ اپوزیشن چې کوم دی انشاءالله تعالی تاسو ته پته چې دا د پاکستان تاریخ دی چې الیکشن شو په سبا نه په بله ورځ ټولې سیاسي پارټۍ را یوځای شوې نو چېرته داسې متحده اپوزیشن یکدم جوړ شوی نه دی او غلط فهمۍ هم ډېرې دي او اپوزیشن دی د نیب په ذریعه کنټرول کړی دی ټول لیډران ولا په یو شکل په بل شکل گرفتار کړي دي دلته چې کوم دی د عدالت په ذریعه باندې د نیب په ذریعه باندې داسې کار روان دی چې هغې ټول خلک ډسټرب کړي دي او ځای په ځای چې کوم دی په خپلو ذاتي مسلو کې نښلولي دي او دا د ارادې په بنیاد باندې شي لہذا که چېرته مطلب دی داسې یو سچویشن جوړېږي اپوزیشن به راپاڅي اپوزیشن به خپل چې کوم دی نو تپوس هم کوي خو د دې هر څه نه علاوه هم لکه د 100 ورځو په بنیاد د ده خپله هغه وایي چې زه دوباره الیکشن کوم او دی د خولې نه ووته دی ولې ووته دا د ده په زړه کې شته دی یو سړي ته احساس دی چې یاره ګینې ما خو هېڅ ډیلی ور نه کړی شو او دا ما چې وي ما سره کم ټیم دی د دوی هغه وزیر خزانه چې سار یو وي بله ورځ بله وي او بیا پکې وایي چې ما ته د سټیټ بینک نه مطلب موږ ته معلومات نشته او د سټیټ بینک معلومات اخر چې فینانس منسټر ته هم نشته چې هغه ډېر ټو ډېر هغې سره په رابطه کې وي او بیا د داسې کرایسس په وخت کې چې تا IMF سره هم په مذاکراتو کې ته د سعودي عرب نه هم پیسې غواړې ته د چین نه هم غواړې او ستا د خپل سټیټ بینک سره رابطه نشته او ته د خپل سټیټ بینک په ذریعه باندې چې کوم دی نو د پیسو حساب کتاب کې ټول بینکونه پیچلې نو ته څنګه وزیر خزانه چې ستا په ټول پاکستان کې د خپل سټیټ بینک سره رابطه نشته سره د دې چې اوس په سوشل میډیا دا خبره هم چلیږي چې اسد عمر خو د دې نه مخکې دا دستخط کړی دی اوس دا به عجیبه خبره وي چې دا خبره هم روځي چې او دا دوی دستخط کړی دی د ځان نه وایي چې موږ خبر نه یو نو دا به بله خبره وي چې مطلب لکه په دې بنیاد باندې دا ایکسکیوز نشي کېدی چې وزیر اعظم وایي زه خبر نوم ډالر ګران شو دا مطلب چې دا ایکسکیوز مطلب څوک څنګه مني چې مطلب ته قوم ته ولاړې قوم ته د 100 ورځو د مطلب د کامیابۍ نوید سناوي هغه ټول مطلب د افسران تا سره ناست دي او وزیر خزانه ناست دی میا صاحب په دغه صورتحال کې چې ستاسو په قول مهنګائی سیوا شو حقیقت هم دی روپے قیمت وغورځېده یعنی د دې نه دا معلومیږي چې ملک معاشي عدم استحکام سره مخ دی آیا د اپوزیشن ذمہداري نه جوړیږي چې یو آل پارټیز کانفرنس راوغاړي او په دغه صورتحال باندې غور وکړي بالکل داسې ده چې یو خو داسې لکه د داسې کرایسس په وخت باندې چې یو سړی وایي چې یاره ګینې اوس د ملک ته نور هم نقصان ورسي مونږ په دې وخت کې داسې یو صورتحال نه جوړو چې ګینې په ما دې بهرني ملکونه اعتماد نه کوي زما ملک په خطره کې وي د جنگ حالات کې وي ځکه چې خبرو نوی شکل اختیار کو د ټرمپ د مطلب چې دا لیټر رالو نو دا لیټر چې کوم دی نو دا داسې نه دی چې ګینې دا د مینې محبت لیټر دی او دوی وایي چې مونږ ته ذمہواري حواله کوو زموږ ورته ضرورت دی نه پاکستان ته خو دا د ډېر وخت نه یې لګیا دی چې وکړئ اوس چې خط رالیږلی دا مثلا فیصله کن مرحلې دي فیصله کن مرحلو کې پاکستان له پکار دی په ډېر سوچ سمجھ قدم اوچت کړي دلته چې افغانستان کې کم امن د راتلو دپاره یو اخري کوشش کېږي نو دا که ونه شو نو د دې به ډېر لوی جنګ او هغه به ډېر خطرناک جنګ لہذا هغه به نور مشکل پیدا کوي نو دا پاکستان له پکار دی چې رښتیا فیسیلیټیټ کړي ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان دپاره لازم دی او دې ډېر پازیټیو اپروچ پکار دی دا یو قسم ته د امریکې د طرف نه دمکي ده دا لیټر نه دی دا ورته په ریکارډ باندې یو شی راوستو دومره مشکل سره بیا مونږ د هندوستان سره د کرتار پور چې کوم دغه کولو کوریډور نو هغه مونږ د سیدو په خوښه باندې کولو کو نو دا ډېره ښه خبره چې هندوستان سره تعلق جوړ شي
دا ډېره ښه خبره چې زموږ د تعلقات ښه وي او دا ډېر ښه سټپ دی خو کاش چې دا د حکومت سره په انډرسټینډینګ شوی وي نو دا به څومره ښه خبره وه لکه چې نن د هندوستان حکومت ته په اعتماد کې وانهلې نو دا تا هغه ته اجازت ورکړي چې سبا په پاکستان کې د هغه یو ذاتي بلې پارټۍ سره یا یو انډیویژل سره خبره کوي او د پاکستان حکومت ته اعتماد کې نه لري نو دا به ښه فضا جوړوي که خرابه به جوړوي لهذا دا ټول بچکانه غوندې قدمونه دي چې دوی په داسې طریقو چتوي چې کوم د ملک او دا کوریډور بېنظیر بیبي کولاولو ورته اجازت میلو نه شو دا چې کوم دی نو نواز شریف صاحب کولاولو ورته اجازت میلو نه شو نو زه ښه خبره چې آرمي چیف چې کوم دی نن په دې وخت کې دا خبره ومنله چې سیدو هغه سره یو خبره وکړه او د عمران خان وایي چې دا ما وکړه ډېرې ښه وکړه خو دا په پازیټیو سنس کې پکار دی پکار دی چې هندوستان هم په دې وخت کې په دې خبره باندې سوچ وکړي چې دا یو ښه سټپ دی دې نه دی چې کوم دی نو سیاست نه جوړوي او دا حالت نه خراب بیا صاحب یو اخري پوښتنه ستاسو د وړاندې एकदम نن ستاسو یو سټیټمنټ راغلی دی او تاسو ویلي چې صدارتي الیکشن کې ناکامي د اپوزیشن دا د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون د هټ درمه نتیجه ده بالکل جی دا څه و چې اپوزیشن کومه یو شوی وي خاص کر دا دوه غټي پارټۍ وي نو زمونږ انکیم مونږ ته په انتظار ناستو او اختر منګل هم په انتظار ناستو نو چې اختر منګل او انکیم دی خو نو لازم خبره ده چې دا صدر به چې کوم دی نو د اپوزیشن راتلو خو چونکې دې دواړو غټو پارټو یو بل هغه رنګ سپورټ نه کو او اختلاف مونږ کوشش وکړو او په هغې کې مونږ ډېر پازیټیو کوشش وکړو زما غوندې چې زه د پارټۍ د نماینده په حیثیت اجي بلور صاحب زما مشر مونږ تلي او ما پکې چې کوم دی نو دا خبره وکړه چې ګوره تاسو دواړه که یو شئ نو دا به یو ریکارډ جوړ شي چې اسټیبلیشمنټ په خپله خوښه باندې الیکشن کې خپل خل راوستي دي او بیا به هم چې کوم دی په پارلیمنټ کې مونږ یې شکست ورکړو دا به د پاکستان یو هیسټري وي خو ډېر افسوس دی بس دلته چې کوم دی مجبوري هم شته صورتحال هم داسې نو د هغې دواړو د داسې رویې په وجه چې یو بل یې نه سپورټ کړو نو د دې په وجه صدارت چې کوم دی هغه مطلب لکه دی وګټلو دوی به وزیر اعظم هم نه وه ګټلې دوی به چې کوم دی سپیکر هم نه وه ګټلې خو کاش چې اپوزیشن متحد وي په دغه ټایم کې خو که د دې نه پس هم متحد شي نو دا به ډېره ښه خبره وي موږ به کوشش کوو چې اپوزیشن متحد کړو ډېره مننه کوم یا افتخار حسین صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ ډي جنرل موږ سره خبرې اترې کولې د اپوزیشن په کردار هم د حکومت په کردار هم وړاندې به ځو ناصر خان موسازی صاحب موږ سره ناست و ناصر خان صاحب وړاندې به دا سوال هم ږدو چې خبرونه راځي چې په وفاقي کابینه کې اختلافات دي د دې حقیقت څه دی او د دې په شا باندې څه دی او آیا واقعي په پاکستان تحریک انصاف کې دننه په صفونو کې انتشار روان دی او د هغې د وجې نه بیا د قیادت بیانونه هم داسې راځي چې په قوم کې مایوسي خورېږي که نه د دې په شا باندې نور څه دي خبرې به کوو خو وخت دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بېرته راځو تاسو موږ سره اوسئ